بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو لبخان شیر پوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو ډېرې زبرګې ورځې شپې دي او زبرګې خبرې پکې کول پکار وي، خو موږ چې په کومې شو باندې خبره ترې کوو هغه د صحت معاملات دي چې 400 کې د صحت معاملات هسپتالونه، بیچوګانې، ډسټریک هسپتال د روانې ماشوړې تصویر ورکوي. د مخامخ نه چې کم دی نو ښکلي دننه چې ورننوځي په واډونو کې بجلي، جنریټر خراب، د اوبو نشوالې، باترومونه څخه پسخه هر څه ګډوډ دي. کتونکو زمونږه شخړه راغلی وه، شخړه په دې راغلی وه چې یو ماشوم د دې MS د غفلت په وجه باندې مړ شوی و. مونږ ریپورټینګ کړو او ریپورټینګ کې چې کوم دی هغه بیا مونږ په کمره کې بند کړو. تشدد، سپور استغې او ردې بدې او دمکې او یو څه بل څه بیا پکې FIR. اوس هغې کې بله ورځ ضمانت وشو. په ضمانت کې چې کوم دی نو 14 تاریخونه په BBA کې وشو، خو روزانه د MS نوې خربې او نوې مکارتوب او نوې طریقه کار به دغه کو. اوس پرونی چې کوم دی نو مټیان تقسیم کړي چې کیس مې وګټه. نو یو خو د سایکو مریض د مسخره ده که نه، او مسخرې له مسخره هم راځي. یو سړی په دې نه پوهېږي کیس دی ګټلی نه دی، کیس په ټرایل کې روان دی. خو بله یو مهمه خبره دا کومه چې کتونکو د 5 کروړو ډیمیج سوټ مې پې وکړو په دې 2-3 ورځو کې، او ورسره های کورټ کې مې دغه ضمانت چیلنج کړ. د جیل د لیږلو دغه ضمانت چې کوم دی دا ما په های کورټ کې چیلنج کړ او دغه شړه روانه ده. او دې کې مې وزیر صحت چې کوم دی هغه هم راوسته چې دی د هسپتال پرایوټ کوي او دې لپاره چې کوم دی نو نوې ډرامې جوړوي چې اوس مې پکې دا اپریشن تیټر کولو کو او اوس مې پکې دا کولو کو. پرې نه کې زه خپل قام ته ویم، 400 والو ته ویم چې 400 هسپتال نه به د 100 ورځو کې نجي کلینیک جوړ شي. دې کې زما ذاتي څه مفادات نشته دی، زما لانجه چې کومه ده خو زه عدالت د خده پور روانه ده. خو د ډسټریک هسپتال نه ګایني یونټ ختمه شوله، چلډرن یونټ ته نه ختمه شوله. هسپتال کې یو ډاکټر چې کوم دی د سره کار کول نه غواړي، سټاف د سره کار کول نه غواړي، د رویه، د بد اخلاقي، د بد کرداري او سایکو مریض. نو خبره مې دې پسې کوله چې یو هم ډیمیج سوټ پې وکړو او یو زه دې پې یوم چې تا فیصله نه ده ګټلې. په ټرایل کې به ته چې کوم دی نو ما سره جنګېږي، په ټرایل کې به د باندې یو خبره ثابتوم، ته بغیر ثبوته چې کوم دی ته د پیسو په زور او د حکومت په زور، د وزیر صحت په زور او د وزیر قانون په زور چې کوم دی نو ته دغه ځای کې دا مټۍ چې تقسیم کړی دی. خو دی وزیر صحت تم ویم او دی وزیر قانون تم ویم او د دې 400 پیګانو او منېګانو تم ویم چې ټول عمر به دا زور نه وي، نه به ټول عمر چې کوم دی نو دا د کرسۍ دا نشوي او دا ووټ پي. او دې قوم 400 والو وپېژندلې چې ټوله 400 په یو اړخ او یو MS هم د څه د وجې چې را روان ستاسو نوکرۍ دي او دا نوکرۍ به تاسو خرڅوئ. د هغې دپاره چې کوم دی یو لوی سیسټم روان دی او بجټ پاس شو، هغې کې کرپشن شوی دی. دسخطي چې کومه ده د دې کرپ MS په وجه باندې. نو کتونکو دغه څو خبرې مې کولې چې دته زه دا وایم چې مټیان مه تقسیموه. تا چې کوم مټیان تقسیم کړل که نه، دا مټیان بدله د حلقې چې کوم دی نو دا اوچوم دا یاد ساته ښه. اته چې کومه ډرامه بازي کې او دا کم ډرامه بازي تا شروع کړله او کم مسخرې لم تا 1 لک روپۍ ورکړلې، د خبرو سره اوس مونږ عادت شوي د PTI په حکومت کې هر صحافي چې کوم په پیډ باندې کار کوي هغه منټلي تیار دی چې کنځلي، ردې بدې، سپور استغې، بوختانونه، ویډیوګانې دا د دوی کار دی. هم څه د بل ځای نه دی، دا د منېګانو پیګانو له چې به کوم خلکه ګرځېدل په دغه الیکشن کې نو هغوی راغلي دي د فیسبوک ته راغلي دي، نو په دې فیسبوک باندې کار کوي. نو تا نه 1 لک روپۍ واغستلې، خو دا خبرې به ما سره اثر نه غورځي چې تا هغه ته کال وکړي چې ولایب خان پسې دا هغو ما پسې 4 کالو نه لګیا دي مسخرې. خو تا ته دا وایم چې مامزه یونین اف جرنالسټ د 400 خلک زه ستا نه معقول والا یو تا 400 سره
د صحت په معاملاتو کې ډېر زیات ظلم کړی دی، نه د پرېښودو والا یو. او ته چې کومې خربې استعمالې نو تکړه شه چې کومې خربې استعمالې. او خپلو کتونکو ته هم دا وایم چې دا سړی به موږ سره حساب کتاب کوي. دی باندې دی 400 د سره ما هایکورټ کې کیس جمع، د سره ما ډیمیج سوټ، د سره زما ډېر کیسونه چې کوم دی نو هغه او شروع دي روان دي. دا کیسونه به سر ته رسو او ثابتو به چې په حق څوک دي. د 400 دا MNA دا پاک دي او کنه موږ پاک یو، دا وزیر قانون پاک دي او خو موږ پاک یو. دوی د 400 سره ظلم وکړو او کنه موږ یې کوو ظلم. دا MS مخره ده او دا منتخب نمایندگان چې کوم دي 400 سره صحت په معاملاتو کې ظلم کوي ډېر.